ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا أول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين آمنت بالله صدق الله العظيم درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراھیم وعلى آل ابراھیم دا اهل اسلام عزتمند مسلمانانو د سو جمعون مسلسل د پروردگار عالم د وحدانیت د توحید او د یووالی په باره کې گفتگو شروع تیر شوی جمعه مونږ دا مسله ذکر کړې وه چې نوح علیہ السلام اولنی پیغمبر و چې هغه د الله د توحید آواز اوچت کړی و او د الله د توحید د پاره نوح علیہ السلام ته خلق تکالیف او مصائب رسول یو نننې جمعې موضوع ده چې حضرت سیدنا ابراھیم خلیل الله علیه السلام هغه هم د پروردگار عالم د توحید او د یووالی آواز اوچت کړو او د توحید او د وحدانیت په وجه باندې ابراھیم علیہ السلام ته قسمه قسم تکالیف او مصائب رسیدلیو مقصد می دا ده چې مسله د توحید دا د هر پیغمبر میراث وو او د هر پیغمبر بیان هغه د پروردگار عالم یووالی او د پروردگار عالم توحید بیانولو حضرت ابراہیم علیہ السلام د دفع بارک راضی چې دا د آزر زویو سو کوئی چې نه
آزر د ابراهیم علیه السلام ترو شهرت زیات وو، بادشاہ سره وکیل وو، نو خلکو ډیر زیات پیژندو، نو نسبت ابراهیم علیه السلام ته ځکه کیږي ځکه چې دا یو مشهوره خبره ده چې کله یو سړی داغه والد او داغه پلار څوک نه پیژني، خلک او د په خاندان کې د ماما د ترو یا بل یو سړی ډیر مشهوري لره راکی ته ورته څوک ورته وی الکه پلان کې څوک دی ورته د پلار نوم نه لې ځکه چې پلار خو څوک پیژني نه دی ورته وی د میجر خریما یا د وزیر اعظم یا د خپل کلی د منبر نوم ورته والی چې داغه ورواره ما وغیرہ وغیرہ. دغه رنګ ابراهیم علیه السلام د ترنوم آزر وو، بادشاہ سره وکیل وو، خلکو ډیر پیژندنو نسبت ابراهیم علیه السلام ته ځکه کیږي. ابراهیم علیه السلام د په وخت کې بادشاہ نمرود د خدایتوب دعوه کړې و، خلکو ته ویل ز الہ یم، زستاسو رب یم، ز خدای یم، او نمرود ته پروردگار علم څه طاقت ورکړو، هغه طاقت داو چې ټول خلک داغه د انډر دلان دی او په ټول دنیا بادشاہي وا، نو چې چا به خبره نه منله هغه به وجلو، خلک د یری نه داغه متبعین او داغه معبودان جوړ شيو. دغه د شرک او د کوپر پتیارو کې پروردگار عالم سیدنا ابراهیم علیه السلام پیدا کو، او په دغه دور کې چا د نور عبادت کولو، چا د سپوږمۍ عبادت کولو، چا د ستورو عبادت کولو، چا د ور عبادت کولو، مختلف الہ خلق ځان لنیولو. ابراهیم علیه السلام چې کله ماشوم دی وی یره د انور زمونږ خدای دی، چې مازیګر ټیم شو نور پریوته وی دا څنګه خدای دی، چې هغه زمونږ نه پټ شو خدای خو پټیږي نه، سپوږمۍ ښکاره شوه، بیا ویل یره چرته کې زمونږ خدای دا سپوږمۍ ده، شپه تېره شوه چې سار شو وی دا څنګه خدای دی، وی دی خو هم پټ شو. په دغه وخت او دغه سوچونو کې پروردگار عالم ابراهیم علیه السلام ته پیغمبري ورکړه، وحی ورته شروع شو چې ابراهیم علیه السلام رب په اسمانونو کې دی، رب هغه ذات دی چې اسمانونه او د ځمکې پیدا کړي دي، چرن پرن یې پیدا کړي دي، ټول عالم ته روزي ورکوي، دغه رب زمون الہ دی. ابراهیم علیه السلام چې کله په توحید پوه شو، رب ورته وایي اوس به کښېنې نه، ستا مقابله کې بادشاہ وقت دی، دته به اوس د توحید مسله کې وهل ټکول به ضلالت به بېعزتي به کېږي، د بېعزتۍ لحاظ به نه کې، د والو ټکولو پروا به نه کې، مسله د توحید ورسوه، ستا ذمواري ده. کور کې د پلار د مشرک د بوتان جوړي، خلکو له عقیدې خرابوي، دی په توحید راولا، توحید ورته بیان کا. ابراهیم علیه السلام توحید بیانې، رب العالمین د ابراهیم علیه السلام دعوت قرآن کریم کې ذکر کړی دی. اول پروردگار عالم ته ابراهیم علیه السلام تذکرہ کې او صفائی بیانې، زکه دا قانون دی چې کله سړی پاک وي داغه د خبرې یو اثر وي، چې کله سړی ګند وي داغه خبرې له خلک اعتبار نه ورکوي. یو سړی لیونی دی یا کمکل دی، هغه چې یو خبره وکړي خلک نه مني، نو پروردگار عالم اول د ابراهیم علیه السلام صفائی بیانې، د هغه حیثیت خلقو ته وړاندې کوي. رب العالمین وی لقد آتینا ابراهیم رشده من قبل وکنا به عالمین.
الله فرمایي ابراهیم علیه السلام ته مونږ اوخیارتیا ورکړې وا، دانایم ورکړې وا. یو اوخیار سړی و، اوخیار سمجدار سړی و، خبره کې اثر و، خبره کې وزن و، د عقل والا انسان و. اوس پروردگار عالم د ابراهیم علیه السلام دعوت ذکر کړي. ابراهیم علیه السلام خپل قوم ته دعوت چلی. دا اصول دی یاد اوساته چې کم ځای کې گمراهی وي د هغه گمراهی علاج وکا. کور کې دی بی دینی دا اول شروع د خپل کور نه وکا. کلی کې دی گمراهی دا اول رد د کلی په گمراهی باندې وکا. د ابراهیم علیه السلام پلارو یاتره و هر بلا چوا. هغه بادشاہ سره مرید و، وکیل و. هغه با بوتان جوړول د نیکانو خلقو شکلونه، او هغه به خرڅول او خلق به د هغه عبادت ترابلل. ابراهیم علیه السلام د خپل پلار د نشورو کوي، عقیده ول صحیح کوي او دعوت ورته کوي. پلار توي اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون. پلار توي اے زما پلارا دا سزان لدی کار کتل ده، دا سو شکلونه د نیکانو خلقو جوړه چې بیا ورلا عبادت او طوافونه کې بیا ورته را مدد شاوای. دا سو د کمکلو کارونه کې قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. یاد اوساته کم جواب چې د ابراهیم علیه السلام تخپل پلار ورکړی دی، د نن دور مشرکان هم هغه جواب بتاله درکي. هغه ورته وی وجدنا آباءنا لها عابدين. مونږ خپل مشران، خپل پلاران، خپل نیکونه په دې عقیده لیدلي دي چې هغوی به دې نیکانو خلکو ته را مدد شاویل، هغوی به د دې نیکانو خلکو عبادت کولو. اوس هم چې کله ته د توحید مسله بیان کړي، خلکو ته ووایې چې خلکه یو رب العالمین دی چې د هر څه ذمه دار دی. یو رب العالمین دی چې تا ته اولاد درکوي. یو رب العالمین دی چې تعالی شفا درکوي. یو رب العالمین دی چې ستا مشکلات لري کوي. او به د خدای تعالی نه نبی مشکلات لري کولی شي، نه پیر لري کولی شي، نه زیارت لري کولی شي، نه بابا لري کولی شي، نه منجور لري کولی شي، نه تعویذګر لري کولی شي. د هر څه کولو والا یو پروردگار عالم دی. کله چې دا مسله ته بیان کې ټول خلق به وګوريږي، وای بچي رجی دی د مشرانو خلاف دی. زمون مشرانو به د باباګانو تر مدد شاویل، دی پیرانو ته بتلل او دلته کې به دینه امداد غوښتلو. دې دور کې بم دغه आवाज کیږي. نو ابراهیم علیه السلام ته پلار وای چې و بچیا د مشرانو دین پرې نه دی، زمون مشرانو به دی تر مدد شاویل. ابراهیم علیہ السلام حیسته جواب ورکی، ورتوی لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین. اے پلار توستا مشران ټول پخکار گمراہی کیو. دا گمراہی دا کنا دا پروردگار عالم نا علاوہ بل چا ترا مدد شاویل. رب العالمین دربار پر حودل، د رب در پر حودل، پیرانو درونو تتلل، د رب در پر حودل، قبرونو ته ودریدل، د رب در پر حودل، زیارتونو ته ودریدل، د رب در پر حودل، پتاویزونو عقیده ساتل. ابراهیم علیہ السلام ورتوی تو ستا پلار دواړه په گمراهی کې ولی. زکه چې کله انسان گمراه هغه چاته وایي چې هغه عقل کار پرې دی او لار ته خطا شي. کوچره انسان سوچو کو چې یاره جی د دې خرڅو مشکلات والا سوق دی، یاره جی د مولانو جګړې دی،
یو مولوی سے وای چې اولاد الله ورکي، بل مولوی سے وای چې نه تعویذونه او پیر او زیارتونه اولاد ورکي. یره جی زه نه پوهېږم. الله فرمایي لږ سوچ وکړه، د عقل نه کار واخله، لرشه چرته غرونو ته ځنګلاتو ته لاړ شه، هلته به تاله قسما قسم ځناور په نظر راشي. باراسنګه کال کې 12 بچي راړي. لږ سوچ وکړه باراسنګه کم بابا له تلې ده، کم پیر نے تعویز او لاس نیوکه کړې ده. مړه غرونو ته نشي تللی، لږ کور کې وګوره، ستا په کور کې چرګې کال کې یو ټیم باندې 20 یا 22 اگې ورته کېدی او هغې نه بچي پیدا کېږي. ولږ سوچ وکړه دا چرګه کم بابا له تلې ده، کم ځای کې یې تعویز کړی دی، د کم پیر لاس نیوکې کړې ده. چرګې ته رب اولاد ورکوي، طالب نه درکوي. وګوره سپی ته الله 8 یا 12 بچي ورکوي. سپی کم بابا له تلې ده یا چانه تعویز کړی دی. ای خلکو زناورو ته رب اولاد ورکي، نو په انسانانو خو رب ډیر مهربان دی. الله فرمایي لقد کرمنا بني آدم، دا بنی آدم انسان ما عزت من پیدا کړی دی. ونو رب در سره دومره مینه دا چې عزت در کړی دی، نو تا باندې رب مین دی. نو چې زناورو ته اولاد ورکي، طالب ولې نه درکوي؟ او ای خلکو لږ د عقل ضرورت دی. نو ابراهیم علیه السلام ته پلار وایي چې بچیا د مشرانو عقیده پرې نه دی، پیرانو سره تعلق پرې نه دی، منجوړان پرې نه دی. ابراهیم علیه السلام جواب ورکو اے پلارا ته هم ګمراه یې، قوم دې هم ګمراه دی. هغه ورته وایي اجئتنا بالحق ام انت من اللاغبین. قوم ورته وایي اے ابراهیم علیه السلام ناشنا خبرې کې اجئتنا بالحق، آیا ستا د خبرې رښتونې دي؟ ام انت من اللاغبین، کنا په ګډو وډو سره یې لیونې شوي. ابراهیم علیه السلام ورته وایي قال بل ربکم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلكم من الشاهدين. ابراهیم علیہ السلام ورته وایي خلقا رب میں آغا ذات دے چې آسمان یہ بغیر ستنو پیدا کړی دی، زمکه یہ پیدا کړی دا چانه امداد نه دی غوښتلی. دا ټول کائنات په ټیم ټیبل باندې هغه چلی، ټول کائنات ته په یو ټیم ټیبل باندې رب العالمین رزق ورکي. هغه رب ته مرابلما اغي ورته وي وتالله لاكيدن اسنامكم. ابراهیم کو زمون د اولیاء، زمون د خدایانو، زمون د پیرانو، زمون د زیارتونو بد کو دی اویلو، مونږ به ਸੰسار کو پکاړو بدی اویلو، د کلینه بدی وباسو. ابراهیم علیه السلام هم موحد وکنا، اخو د چانه یریدونه هغه خو یره نه وا. ابراهیم علیه السلام بیا حق مسله کوي، ورته وی یو رب ته مرابلما د ټولو درونو نمو لرکوم، یو رب العالمین باندې د عقیده ساتم. مسائل شروع شو، ابراهیم علیه السلام ته تکالیف شروع شو. د وخت بادشاہ خلاف، پلار یہ خلاف، قوم یہ خلاف، تکالیف شروع شو، وحل شروع شو. خلق ویل چې دی به څنګه څه طریقې سره منې کېږي، دنه به څنګه خلاصېږو. ټول خلک یې راله ګمراه کو، ټول خلک په یو خدای باندې مین کړو، د مخلوق نه لرې کړو، خلک ګمراه کوي، دنه به څنګه بچ کېږو. سوچ یې وکړو چې یاره جي ورته ویلو بس خبره به ختم شي، دی به وسوځي. بادشاہ وقت اعلان وکړو چې ډېر لرګي را جمع کې. چمچي نوکران لاړل ځنګلو ته، لرګي او خشاک را جمع کو. 40 ورځې کې بلا شي خشاک را جمع کو، اور یې بل کو. اور دومره تیز او توت تپیو چې چاله طریقه نه ورتله چې د ابراهیم علیه السلام به د اور ته ویلو څنګه چې کم سړی به نږدې کېدو اور به سېځلو. چاله طریقه نه ورتله چې اوس به څه کوو، دی به د اور ته ویلو څنګه. دغه ټایم کې دی ته شیطان راغی. شیطان ورته وی داسې کار وکړي، یو بانچغ جوړ کړي، د اور په سر کې به
تار راولې دې زیتا دې به پکې کې نه وې دل چې ټیلور کې دې چې کله ور تور سي تار به راکش کې دې به ور پمینس کې پریوزي اغي ول خپل خبر دې وکړه بانچه غټاله جوړ کو ابراهيم عليه السلام پکې کېنو چې کله ابراهيم عليه السلام ورته ورزيږي ګوره عقیده داسې شی دی عزتمندو چې کله دی عقیده غلطه وا ابراهيم عليه السلام پلار د شرک په عقیده باندې دومره زدي وو چې زوی یې ورته ورزيږي پر خوشاله دی په شرک دومره مینوخه زوی ورزيږي او خوشاله دی ورته تماشه کوي نن مسلمان سره د خپل عقیده غم نشته الله اکبر ابراهيم عليه السلام ورته ورزيږي ټول خلق خیران دي فرشتي رالی ابراهيم عليه السلام ته وي اے ابراهيم مونږ د رب العالمین د طرفنا فرشتي راغليو اعلان او حکم وکا کم زه تا رسیدل غواړي مونږ دې رسو ابراهيم عليه السلام ورته وي اے فرشتو تاسو مخلوق او زو مخلوق تاسو سوالونه نشم کولی لا اله الا الله تاسو مخلوق یو مخلوق هیڅ نشي کولی پیمان وای چې فرشته یو کار نشي کولی د نن دور قبرونو والا اولیاء به سوکی پیران او تعویذګر به سوکی ابراهيم عليه السلام ورته وی ز مخلوق ته आवाजونه نکوم د کم رب د پاره د توحید د پاره چې زه ورته ورزيګم اغه رب ما د ټول کائنات نه خویني رب العالمین د طرف نه اعلان وشو قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراهیم ای ور یخشا خودم رم یخیگا چې اسنه بیا د انسانانو کټوي او انغری او تنورونه نه ګرميږي غلا ابراهيم صرف ته ابراهيم عليه السلام باندې یخشا تمام کائنات معلومه ده هغه ور د ابراهيم عليه السلام یو یختوس وزولو نه دې وزولي اے خلق وجه دا و چې ابراهيم عليه السلام عقیده په الله باندې و نن د مسلمان عقیده په رب باندې نه ده ځکه رب دعاګانې نه قبلې ابراهيم عليه السلام عقیده په رب باندې و رب یې سوال اتوماتیک قبول کو اے خلکو مقصد می داو ابراهيم عليه السلام راغ د الله د توحید د بیان د پاره خلق ورته قسم تکالیف او رسولو دا خو د بادشاہي وخت سره مقابله رااله هغه ورته تکالیف او رسولو بیا چې قوم سره کوم جګړې شوې دي ان شاء الله را روانه جمعه به درته هغه بیانوم خو مقصد د دې جمعو د عزتمندو سو جمعو نه زپدې باندې لګیم چې الہ یو دی ګور رب یو دی حاجت روا یو دی مشکل کشا یو دی نه خو پیر چاله سور کولی شي نه مولا ور کولی شي نه فرشتي ور کولی شي نه تعویذونه ور کولی شي په یو رب باندې عقیده وساته او خدای راستي عزتمندو یاد وساته کوچري پر رب دی عقیده جوړ نه کړو په پیرانو او په تعویذونو دی جوړ کړه دی منځونو سره سره به سباله په جهنم کې پروت دي اسنه چې بیا وې چې الله ما خو منځونه کړی دي رب درته وی چې زده نو م پیجندلې تا منځونه کول خو سوال دې ماته نه دی کړي تا په دنیا کې خپل خزه باندې دومره غلط کو چې هغه سره د شریک نه جوړولو ما سره د شریکان جوړ کړو زمانه علاوه د مخلوق ته आवाजونه کړو اے خلکو سوال می دادې چې ګوره عقیده په یو رب باندې وساته اسنه سباله دی منځونو سره په جهنم کې پراته یو الله دې اغه رز را نه ولي رب العالمین دی اول ما ته ورا پسې تاسو ته د عمل کول توفیق راکړي